أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایده الله تعالی بنصر العزیز د کال 2021 د جون د میاشتې په 4مه نیټه د مسجد مبارک اسلام آباد ټلفټ نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احباب په خدمت کې وړاندې کوو. په تیرو خطبو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر روان وو او د غزواتو او د سریو ذکر وو. د غزوه حمراء الاسد باره کې راغلی دی چې د احد د غزا نه پس رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم واپس مدینې ته تشریف یوړو او کافران هم د مکې طرف ته روان شو، خو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر ملاو شو چې قریش یو ځل بیا لښکر را روان کړی دی. نو هغوی د صحابه سره د حمراء الاسد مقام ته تشریف یوړو. دا د مدینې نه د 8 میلو په فاصله یو ځای دی او د دغه غزا باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب چې تحریر فرمایلی دی هغه څه داسې څه برخه حضور وی چې بیانومه. په ظاهره د قریشو لښکر د مکې په لور روان شوی وو او اندېښنه دا وه چې د هغوی دا کار د مسلمانانو د غافلولو په نیت نه وي چېرته، او هسې نه چې دوی ناڅاپه را واپس شو په مدینې باندې حمله ونه کړي. او هغه شپه په مدینې کې د پیرې انتظام شوی وو. د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په کور خو په خاص طور ټوله شپه صحابه پیره ورکړی وو چې سهار شو نو معلومه شوه چې دا اندېښنه صرف خیالي نه وه، ځکه چې د سهار لمونځ نه مخکې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر را رسېدلی و چې د قریشو لښکر مدینې نه یو څو میله مخکې چې تللی دی نو هلته ایسار شوی دی. او د قریش په رئیسانو کې د هغوی په مشرانو کې دا باز ګرم و چې د دغه فتح نه مونږه فایده ولې پورته نه کړو، یو ځل بیا ولې په مدینې حمله ونه کړو. او ځینې خلک د قریشو یو بل له پیغور ورکولو چې تاسو خو نه محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجل او نه د مسلمانانو ښځې خپلې وینځې کې او نه د هغوی په مال او اسباب باندې تاسو قبضه وکړه، حالانکې تاسو په هغوی غالب شوي وئ او تاسو سره دا موقع وه چې تاسو هغوی بیخي ختم کړئ، خو تاسو هغه هم داسې پرېښوده او واپس را روان شوئ او په دې اوس هغوی بیا یو ځل طاقت بیا مومي. نو اوس دا تاسو سره موقع ده چې واپس شئ په مدینې باندې حمله وکړئ او د مسلمانانو جرړې پرې کړئ. یوه ډله داسې وه چې دا وې چې څه چې وشو نو هغه کافي وګڼئ، غنیمت وګڼئ او واپس مکې ته لاړ شي. هسې نه چې دا کم لږ شانې جنګ چې تاسو ګټلی دی او څه شهرت هم بیا مونته دی دا هم چېرته ونه بیلئ او دا فتح ستاسو د شکست کې بدله شي. خو
خو بیا اخر د چې کوم خلک په جوش کې و د هغوی رای غالبه شو او قریش د مدینې طرف ته واپس تلو لپاره تیار شو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه واقعیتو نه خبر شو نو فورا اعلان وفرمایلو چې مسلمانان دې تیار شي، خو ورسره دا حکم هم ورکو چې سوای د هغو خلکو نه چې په احد کې شریک شوي بلې څوک به موږ سره نه راوځي. دا هم په روایت کې راځي چې یو ځای کې چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د قریشو دغه مشورې نه خبر شو نو هغوی حضرت ابوبکر او حضرت عمر راوغوښته، هغوی د معاملې نه خبر کړ او دواړو مشوره ورکړه چې د دشمن پسې موږ ته تلل پکار دي. د احد چې کوم مجاهدینو چې پکې اکثر ژوبل وو هغوی خپل زخمونو وتړل، خپل آقا سره شو او دا لیکل شوي دي چې په دغه موقع مسلمانان داسې په خوشحالۍ او په جوش راوتي وو لکه چې یو فاتح د جنګ نه پس دشمن په تعقب کې وروزي. او د 8 میلو فاصله چې دوی وکړه او بیا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره همراه الاسد ته ورسېدو نو ماښام شوی و نو هغوی ملته د ایسارېدو حکم وفرمایلو او دا یې فرمایلي چې په میدان کې دی په مختلفو ځایونو کې دی اور بل کړی شي. نو په لږ څه ساعت کې په همراه الاسد کې د همراه الاسد په میدان کې 1500 اورونه بل کړی شوي وو چې هر چا به چې ورته لرې نه کته نو زړه به په روب کې راتلو. غالبا چې په دغه موقع د خزاعه قبیلې یو مشرک رئیس معبد نومي د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د احد چې کوم مقتولین دغه باره کې د همدردۍ اظهار کولو بیا په خپل لار روان شو او په بل ورځ چې هغه روحا مقام ته ورسېده هغه ولیدل چې د قریشو لښکر هلته ایسار دی او د مدینې طرف ته د واپس کېدو تیاری کوي لګیا دي. نو هغه فورا ابو سفیان لاړو هغه ته وویل چې ته څه کوې لګیا والله ما خو اوس د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لښکر په همراه الاسد کې پرېښوده، یعنې ومې لیدو چې هلته هغه ایسار دی او داسې باروبه لښکر ما مخکې چېرته نه و لیدلی او احد کې چې کوم د دې بللې وه نو د هغې په ندامت په وجه دي دونه په جوش کې دي چې تاسو چې څنګه چې تاسو وګورئ نو وبه م سوځئ. نو ابو سفیان د هغه ملګرو باندې د معبد د دغه خبرې دومره روب پرېوتو چې هغې د مدینې طرف ته تلو اراده پرېښوده او فورا د مکې طرف ته روان شو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله خبر شو د قریشو د لښکر د داسې د هغې د تېښتې نو هغوی د خدای شکر وکړو او دا یې وفرمایل چې دا د خدای روب دی چې هغه د کافرانو په زړه باندې مسلط کړی دی او هغې نه پس د هغوی په همراه الاسد کې 2-3 ورځې نور ایسار و. بیا غزوه بنو مستلق دا په 5 هجري کال د شعبان په میاشت کې شوې وه دا غزا او دې ته د مرسی غزا هم غزوه مرسی هم ویل کېږي. د دې ذکر کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې لیکلی دی چې د قریشو مخالفت ورځ په ورځ زیات خطرناک صورت خپلولو او هغوی د خپلې ریشه دوانۍ کوم شورشونه هغوی کول نو د هغې په وجه د عربو ډېرې قبیلې هغوی اسلام او د بانی اسلام خلاف رودرولې وې، خو اوس د هغوی له طرفه یو د دشمنۍ یوه نوې خطره پیدا شوې وه. هغه دا چې د حجاز هغه قبیلې چې مسلمانانو سره ښه تعلق لرلو هغوی هم د قریشو د فتنه انګیزه په وجه د مسلمانانو خلاف ودرېدل شروع شوي وو. په دغه معامله کې ټولو کې وړومبی قبیله د بنو خزاعه قبیله وه چې یو ښاغی بنو مستلق هم و او د مدینې خلاف دی د حملې تیاری شروع کړې وه او د دې رئیس حارث بن ابي ضرار د دغه علاقې چې کوم نورې قبیلې وې هغه هم ځان سره ملو کړې وې. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دغه واقعې نه خبر شو نو هغوی د نور احتیاط په طور خپل یو صحابي بریده بن حسیب نومې د حالاتو معلومولو لپاره د بنو مستلق طرف ته روان کو ورته فرمایلی او تاکید ورته فرمایلی و چې هغه د زر واپس راشي او د خبرې د حقیقت نه دی هغوی خبر کړي. بریده چې لاړو نو هغوی وکتل چې واقعي یو ډېره لویه اجتماع ده او ډېر زور او شور په مدینې باندې د حملې تیاری روانې دي نو هغوی فورا واپس راغلو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغوی خبر کړ او بیا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د عادت مطابق مسلمانانو ته
د پیشبندۍ په تور د بنو مستلق د علاقې طرف ته د روانېدو تحریک وفرمایلو او ډېر صحابه هغوی سره تلو له تیار هم شو، خو بلکې یو ډېر لوی ډله د منافقینو هم چې مخکې هغوی دونه شمېر کې کله نه شامل شوي، هغوی هم ورسره شو. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ځان پسې ابوذر غفاري د ځینو روایتونو مطابق زید بن حارثه د مدینې امیر مقرر کړه او د خدای نامه یې واخیسته او د 5 هجري کال شعبان میاشت کې هغوی د مدینې نه راووته. په فوج کې صرف 30 اسونه وو. د اوښانو شمېر څه قدر زیات و او په دغو اوښانو په اسونو مسلمانان وار په وار په سورېده او روان وو. په لاره کې د مسلمانانو ته د کافرانو یو جاسوس میلاو شو، نو هغه ونیولو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر کو او هغوی د دغه تحقیق نه پس چې هغه واقعي جاسوس دی د هغه نه د کافرانو باره کې څه حالات وغیره تپوس وکړه، خو هغه د ویلو نه انکار وکړو او دغه رویه چونکې مشکوکه وه، نو ځکه د هغه وخت چې کوم د جنگ قانون و مروجه، نو د هغې مطابق حضرت عمر هغه ووژلو او دې نه پس د اسلام لښکر مخکې روان شو. بنو مستلق چې د مسلمانانو د راتګ نه خبر شو، دا خبر هم ورته ورسېدو چې د هغوی جاسوس وژل شوی دی، نو هغوی ډېر ووېرېده ځکه چې د هغوی اصل منشا خو دا وه چې په څه طریقه هغوی ته د په مدینې باندې د ناڅاپي حملې موقع میلاوه شي. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بیدار مغزه په وجه هغوی اوس پریشانه وو، نو هغوی ډېر مروبه شو او نورې قبیلې چې د هغوی مدد لپاره هغه وخت هغوی سره راغونډې شوې وې، هغوی هم د خدای پاک د تصرف د لاندې څه داسې ووېرېدې چې فوراً هغوی د هغوی ملګرتیا پرېښوده او خپلو کورونو ته روان شو. خو بنو مستلق په خپله قریشو هغوی باندې د مسلمانانو د دشمنۍ څه داسې نشست کولې وه چې هغوی بیا هم د جنګ د ارادې نه منې نه شو او پوره تیاری سره د اسلامي لښکر مقابلې لپاره هغوی بیا تیار وو. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم مرسی ته ورسېده چې د ورسره جوخت د بنو مستلق قیام و انتصار و او د سیند غاړې ته جوخت د مکې او د مدینې ترمنځ د یو ځای نامه ده، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هلته د ایسارېدو حکم وفرمایلو او د صف آرای او د جنډو د تقسیم نه پس هغوی حضرت عمر له حکم ورکو چې هغوی د ورمخکې شو بنو مستلق کې دا اعلان وکړي چې که اوس هم هغوی اسلام د دشمنۍ نه منې شو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حکومت یې ومنلو، نو هغوی له به امن ورکړی شو، مسلمانان به واپس لاړ شي. خو هغوی په سختۍ د دې انکار وکړو، د جنګ لپاره تیار شو. او دا لیکلي شوي دي چې ټولو نه مخکې چې کوم غشې په دغه جنګ کې چلول شوي وو، هغه هم د هغوی تن چلولی وو. نو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا حالت ولیدو، نو هغوی هم صحابهو ته د جنګ حکم ورکړو او جنګ نورو مخالفینو شروع کړی وو او لږ وخت پورې د دواړو ډلو ترمنځ ښه تیرونه ویشتل کېده او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابهو ته یکدم د حملې حکم ورکړو چې یکدم حمله وکړي او دغه ناڅاپي حملې په نتیجه کې د کافرانو هغوی خپل د زیونونه وخوځېده، خو مسلمانانو داسې په هوښیارۍ د هغې ګیر چاپېره راغونډ شوي وو چې د هغوی ټول کام محصور شو، مجبوره شو چې خپل وسله دې کېږدي او صرف 10 کافران او یو مسلمان وژل شوی په دغه جنګ کې. او دا داسې جنګ کې چې یو خطرناکه صورت خپلولی شو، هغه د 10 کافرانو د یو مسلمان په قتل بیا ختم شو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي په سیرت خاتم النبیین کې چې په دغه موقع دا ذکر کول هم ضروری دي چې دغه غزا باره کې د صحیح بخاري یو روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په بنو مستلق یو داسې وخت کې حمله کړې وه چې هغوی غفلت په حالت کې خپلو څارویو له اوبو ورکولې، خو که په غور وکتل شي نو دا روایت د مورخینو چې کوم روایت دی د هغې خلاف نه دی، بلکې په حقیقت کې دا 2 روایتونه دي د 2 مختلفو وختونو سره تعلق لري. یعنې واقع داسې چې کله اسلامي لښکر
بنو مستلق ته جوخت ورسېدو نو هغه وخت چې هغوی ته دا معلومه نه وه چې مسلمانان بیخي جوخت راغلي دي خو هغوی د اسلامي لښکر د راتلو نه ضرور خبر وو او خو په اطمینان یوې بې ترتیبۍ په حالت کې هغوی پراته وو او په دغه حالت طرف ته د بخاري په روایت کې هم اشاره ده خو چې کله هغوی خبر شو چې مسلمانان راورسېده نو هغوی خپل چې کومه د هغوی سابقه تیاري وه نو هغې سره فوراً هغوی صفبندي وکړو مقابلې لپاره تیار شو او دغه حالت دی چې ذکر مورخینو کړی دی او د دغه اختلاف همدا تشریح علامه ابن حجر او نورو محققینو هم کړی همدا سم معلومیږي د غزوه بنو مستلق نه په واپسۍ باندې یوه واقع هم شوې وه اوس په صحیح مسلم کې دا روایت دی چې حضرت جابر بن عبدالله بیانوي چې موږ رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره یو غزا کې ویني د بنو مستلق غزا او مهاجرو کې یو تن چې د انصارو یو تن په ملا باندې ووهلو نو انصارو مهاجرو خپل خلکو ته آواز وکړو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته چې دا معامله ورسېدو نو هغوی فرمایل چې دا د جاهلیت آوازونه څنګه دي چې کله هغوی دا شروع اورېدو نو هغوی خلکو ورته وویل چې یا رسول الله په مهاجرو کې یو تن دی چې هغې د انصارو یو تن په ملا باندې وهلی دی نو په دې هغوی فرمایل چې دا خبرې پرېږدي دا ګنده خبره ده دا فضولې خبرې مه کوئ چې په وړه خبره جنګ جګړې تاسو شروع کوئ عبدالله بن ابی چې دا واورېدو نو هغه هغه وخت هغې سره و نو هغې چې یعنې یو مهاجر خو داسې وکړه چې د انصارو یو تن په ملا باندې ووهلو که یو پړکې وهلي که په دوه لاسو یې وهلي خو قسم په خدای چې موږ کله مدینې ته ورسېدو نو زموږ نو چې کوم دا معززترینه تن دی نعوذ بالله دا به ذلیلترینه تن ده هغه ځینې وباسي حضرت عمر عرض وکړو چې یا رسول الله مله اجازه راکړي چې زه دغه منافق مری پرې کړم نو په دې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې پرېږده هسې نه چې خلک دا خبره شروع نه کړي چې محمد صلی الله علیه و وسلم خپل ملګري وژني د دغه واقعي تفصیل په سیرت خاتم النبیین کې داسې بیان شوی دی حضور فرمایي چې زه به دا پرېږدم دا مې مخکې بیان کړی دی دا تفصیل خو بهرحال د عبدالله بن ابی چې کوم حالت په آخري زمانه کې نو په سیرت ابن هشام کې لیکلي چې د هغې نه پس ته به چې عبدالله بن ابی چې کله به هم چې داسې خبره وکړه نو د هغه خپل کام به هغه ته ډېرې خبرې کولې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې د هغه د حالاتو نه خبر شو نو هغوی حضرت عمر بن خطاب ته وفرمیل چې یو عمره په کومه ورځ چې تا ما ته دا ویلي و ما نه د اجازت غوښتې و چې زه دا وجل غواړم که ما د دې د وجلو اجازت ورکړی وي نو خلکو به پې ډېر د خفګان اظهار کړی وی او اوس همدا خلک وګوره همدا خلک چې خفه کېده وه په دغه په وجلو خو که اوس همدغه خلکو ته زه د وجلو حکم ورکړم نو دوی به یې پخپله ووژني یعنې کوم چې د هغه حمایتیان وو هغوی د صبر په وجه او د حالاتو مخامخ راتلو نه پس ته د هغې خلاف شوي دي او وجلې هم شي نو حضرت عمر وایي چې قسم مې دی په خدای چې زه خبر شوی یم چې بېشکه د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خبره د برکت په لحاظ زما د خبرې نه ډېره عظیمه وه رئیس المنافقین عبدالله بن ابی د جنازې مونځ چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم کولو نو حضرت عمر عرض وکړو چې خدای پاک تاسو منع کړي نه چې د منافقانو جنازه به نه کوئ نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې ماله د اختیار راکړی شوی دی چې زه د هغې لپاره استغفار دې وکړم او که یا ونه کړم او بیا چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم جنازه بیا دغه جنازه رسول کریم وکړه خو بیا چې خدای پاک د داسې خلکو د جنازه نه کولو بیخي ممانعت فرمایلو نو بیا رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د منافقانو جنازه کول پرېښوده او ابو سلمہ حضرت جابر بن عبدالله نه روایت کوي چې حضرت عمر بن خطاب د خندق د غزا په ورځ د نور پرېوتو نه پس راغلو او د قریشو کافرانو ته بدر دویل شروع کړه هغوی دا وایي چې یا رسول الله ما مازدیګر مونځونه کړی شو او نور پرېوتونکي د ما مازدیګر مونځ ونه کړی شو نو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې مونږ هم لمونځ نه دی کړی بیا هغوی پاڅېدو د بدخان طرف ته لاړل دا یوه وادي د مدینې په وادیانو کې او هغوی رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د لمونځ لپاره اودس چارندام وکړو موږ هم اودس چارندام وکړو او د
نور پرېوتو نه پس ته مونږ د مازدیګر مونځ وکړو او بیا هغې نه پس ته هغوی د ماښام مونځ وکړو. د بخاري دا روایت دی او دې باره کې دا بحث کیږي چې د خندق د غزا دوران نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او د هغوی صحابهو څومره مونځونه په وخت نو کړي. په دې باره کې مختلف روایتونه ملاویږي. یو روایت دا دی چې حضرت جابر بیانوي چې حضرت عمر د خندق په ورځ د دغه کافرانو ته بدر د ویل شروع کړي و. دا وی چې ما مازدیګر مونځ ونه کړی شو او نور پریوزي لګیا دی، نو وی چې بیا موږ په دې بدخان ته ورکوز شو. هغوی د نور پریوتو نه پس ته مونځ کړی و او بیا د ماښام مونځ کړی و. دا هم د بخاري روایت دی. یعنې لومبي کې دا چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم ورسره و. او بیا د حضرت علي بیان دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خندق په موقع فرمایلی وو چې خدای پاک د دغه کافرانو لپاره د دغه کورونو او د دې قبرونو د اور نه ډک کړي. هغوی دوی موږ مصروف وساتلو او صلات وسطی یعنې د منځني مونځ موقع موږ له رانه کا ان تر دې چې نور هم پرېوتو. او بیا ابو عبیده بن عبدالله د خپل پلار نه روایت کوي چې د خندق په ورځ دا د حضرت علي روایت چې کومه دا د بخاري دی او دې دا روایت کوي چې د خندق په ورځ مشرکانو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د څلورو مونځونو نه ودرولي وو او هغوی د شپې چې څومره برخه خدای پاک غوښته تېره شوه نو راوي وایي چې هغوی حضرت بلال ته بیا ارشاد وفرمایلو، نه هغوی بانګ ورکړو، بیا هغوی د اقامت ارشاد وفرمایلو او د ماسپښین مونځ وکړو هغوی او بیا د اقامت ارشاد هغوی وفرمایلو، د مازدیګر مونځ وکړو، بیا رسول کریم د اقامت ارشاد وفرمایلو او د ماښام مونځ وکړو او بیا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د اقامت ارشاد وفرمایلو او د ماسخوتن مونځ وکړو. او دا د مسند احمد بن حنبل روایت دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام دا ټول روایتونه ضعیف ګرځولي دي او صرف یو روایت سم ګرځولی دی چې پکې دا مازدیګر د مونځ د معمول نه زیات تنګ وخت کې د کولو ذکر دی. نو په جنگ خندق کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د څلورو مونځونو د قضا باره کې چې د پادری فتح مسیح کوم اعتراض کړی و نو حضرت مسیح موعود علیه السلام دې باره کې فرمایي چې ستاسو دا شیطاني وسوسه چې د خندق کنستو په وخت په څلور مونځونه قضا کړی شوي وو نو اول خو ستاسو د علمیت دا حل دی چې د قضا لفظ استعمالوئ. کمکلو د مونځ قضا کول مونځ کولو ته وایي، پرېښودو ته نه وایي. د مونځ پرېښودو نامه قضا بیخي نه وي. د چا مونځ پاتې شي نو هغې ته وایي چې دا فوت شو، مونځ فوت شو. د فوت لفظ ور دپاره استعمالیږي. او مځکه ما د 5,000 اشتهار ورکړی و د 5,000 روپو چې داسې بیوقوفان هم په اسلام باندې اعتراض کوي چې هغوی ته لا د قضا معنی هم نه دي معلومه او چې کم تن لفظونه هم په خپل ځای نشي استعمالولی نو هغه کمعقل دا لیاقت څنګه کله لري چې په ډېرو دقیقو امورو باندې نکته چیني وکړی شي. باقي خبره دا چې د خندق نستو په وخت څلور مونځونه جمع کړی شوي وو نو دغه بیوقوفانه وسوسې جواب دا دی چې خدای پاک فرمایي چې په دین کې حرج نشته، داسې سختی نشته چې د انسان د تباهۍ سبب شي. نو ځکه هغه د ضرورتونو په وخت او د بلاونو په حالت کې د ازمیښت په حالت کې د مونځونو د جمع کولو او د کسر کولو حکم ورکړی دی. خو په دغه مقام زمونږ یو معتبر حدیث کې هم د څلورو مونځونو د جمع کولو ذکر نشته بلکې فتح الباری چې کوم د صحیح بخاري شرح دی کې دا لیکلي دي چې شوي صرف دومره چې یو مونځ صلات العصر د معمول نه زیات تنګ وخت کې کړی شوی و او د مازدیګر مونځ د معمول نه زیات تنګ وخت کې شوی و او که تاسو که دا وخت زموږ مخې ته وي نو موږ به تاسو کینولې وي تپوس هم درنه دا کړو چې دا مخاطب ته حضور فرمایي چې کوم مخالف و چې حضرت مسیح موعود اسلام چې دا متفق علیه روایت دی چې دا څلور مونځونه فوت شوي وو. څلور مونځونه خو په خپله د شرع له رویه جمع کیدی شي یعنی مازدیګر او ماسپښین او ماښام او ماسخوتن او یو روایت داسې ضعیف شته چې څلور مونځونه د ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن یو ځای شوي وو خو دا نور حدیثونه دا رد کوي او صرف همدا ثابتېږي چې د مازدیګر مونځ په تنګ وخت کې شوی وو. د صلح حدیبیه باره کې د حضرت عمر چې کوم کردار او دې باره کې لیکل شوی دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم
حضرت عمر بن خطاب رابللي و چې هغې مکې ته ولېږي او هغې د قریشو اشراف ته ووایي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم څه لپاره تشریف راوړی دی. حضرت عمر عرض وکړو چې یا رسول الله زه ویرېږم د خپل ژوند باره کې د قریشو نه، زه قریشو نه د خپل د ژوند ویره لرم، ځکه چې هغوی چې کوم زما هغوی سره دښمني ده د هغې د حل نه خبر دي. هغوی ته معلومه ده چې څومره دښمن یم د هغوی او زه څومره په هغوی سختي کوم، او زما کام بنو عدي بن کعب نه هم څوک تن په مکې کې نشته چې ما بچ کړي د هغوی نه. یعنې څه د انقباض اظهار هغوی کړی و. او یو روایت مطابق حضرت عمر په دغه موقع د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې دا عرض وکړو چې یا رسول الله که تاسو خوښوئ نو زه به هغې له لاړ شم، خو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ونه فرمایل. نو حضرت عمر ورته نور عرض وکړو چې زه تاسو ته یو داسې تن ښیم چې د قریشو په نظر کې د ما نه زیات عزتمند دی، یعنې حضرت عثمان بن عفان. او بیا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عثمان راوغوښته او هغوی د ابو سفیان د قریشو نور اشراف له ولېږلو چې هغوی دې خبر کړي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ لپاره نه دي راغلي او صرف د کعبې زیارت له او د حرمت تعظیم له خاطر هغوی تشریف راوړی دی. حضور فرمایي چې د دې تفصیل د حضرت عثمان په ذکر کې بیان شوی دی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې کله چې د حدیبیې د صلح شرطونه لیکل کېده نو هغه دوران د مکې د قریشو سفیر سهیل بن عمرو چې کوم زوی و ابو جندل هغه په زنځیرونو کې په بیړو کې او په هتکړو کې تړلی شوی په هغه مجلس کې رسېدو ډېره په ګرانه. او دا هلک د مکې خلکو ځکه بندیوان کړی و چې مسلمان شوی و او سخت عذاب کې مبتلا کړی و. چې کله هغه ته معلومه شو چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم مکې ته دومره جوخت راغلی دی نو هغه په څه طریقه د مکې د خلکو د قید نه راووتو او په خپلو زنځیرونو کې تړلی ډېره په ګرانه حدیبیې ته ورسېدو او په اتفاق هغه وخت هلته رسېدلی و چې کله د هغه خپل پلار د معاهدې دا شرطونه لیکل چې هر هغه تن چې د مکې خلکو نه د مسلمانانو طرف ته راشي نو که هغه مسلمان هم هغه به واپس کړي. نو ابو جندل چې کله په ګران هلته ورسېدو نو ځان یې د مسلمانانو مخې ته وغورځولو او ډېر په دردناک اواز کې دا اواز وکړو چې مسلمانانو ما ته صرف د اسلام په وجه دا عذاب راکړی کېږي، لګیا دی خدای لپاره ما بچ کړئ. مسلمانانو چې دا نظاره ولیده نو هغوی ناقلاره شو، خو سهیل په خپل ضد باندې ونښتو او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته دا وی چې دا لومبی مطالبه ده چې زه دغه معاهدې مطابق تاسو نه کوم، هغه دا چې ابو جندل ما ته په حواله کړئ. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لا خو د معاهده پوره شوې نه ده، لا خو خبرې کېږي لګیا دي. نو خو سهیل وی چې که تاسو ابو جندل ما ته واپس نه کړو نو بیا دغه معاهدې کاروای ختمه ګڼئ. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې معامله ختمولو لپاره چې زه پرېږده د احسان او د مروت په طور ابو جندل موږ له راکړه، خو سهیل وی چې نه دا به چېرې مو نه شي. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې سهیل ضد مه کوه، زما دا خبره ومنه. خو سهیل دا و چې زه دا خبره بیخي نه شم منلی. نو په دغه موقع ابو جندل بیا مسلمانانو ته ووایي چې ستاسو یو مسلمان ورور دغه په سخت عذاب په حال کې د مشرکانو طرف ته مشرکانو له به واپس ورکړی شي. عجیبه خبره ده چې هغه وخت ابو جندل د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه اپیل نه کړی بلکې عامو مسلمانانو ته اپیل کولو چې وجه غالبا دا و چې هغه خبرو چې که د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې که څومره هم درد خو هغې په هیڅ صورت کې به د معاهدې په کاروای کې رخنه راتلو ته پرې نه دي. خو غالبا د عامو مسلمانانو نه هغه دا تمه لرله چې هغوی په غیرت کې راشي هغه وخت چې د معاهدې شرطونه لیکل کېده نو داسې لاره به روباسي چې دغه د رهایي صورت پیدا شي. خو که مسلمانان څومره په جوش کې وو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مرضا خلاف څه قدم هغوی نشو پورته کولی او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم څه وخت پورې خاموش و. بیا ابو جندل ته په درد نه ډکو الفاظو کې دا وفرمایل چې یا ابو جندل د صبر نه کار واخله او د خدای طرف ته نظر ساته، خدای پاک به تا لپاره او ستا سره چې کوم نور کمزوري مسلمانان دي هغوی لپاره به ضرور په خپله څه لاره پرانیزي. خو موږ دا وخت مجبوره یو ځکه چې د مکې خلکو سره د معاهدې خبره شوې ده او موږ د دغه معاهدې خلاف څه قدم نشو پورته کولی. مسلمانانو دا نظاره لیده او د مذهبي غیرت نه د هغوی په سترګو کې وینه
راکوزه شوی و یعنې د هغې سترګو کې سخته غوسه وه. خو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم مخې ته هغوی ویرېده او خاموش وو. خو آخر حضرت عمر نه صبر ونه شو. هغوی رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته جوخت راغله او په هغوی اواز رپېدو او دا یې وفرمیل چې آیا تاسو د خدای رښتونی رسول نه یې؟ نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم وفرمیل چې او یم، ضرور یم. نو حضرت عمر وی چې آیا موږ په حق نه یو او زموږ دشمن باطل نه دی؟ نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم وفرمیل چې ضرور همداسې ده. نو حضرت عمر وی چې بیا موږ ولې د خپل د رښتونی دین په معامله کې دا ذلت برداشت کو؟ رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د حضرت عمر حال چې ولید نو په مختصر الفاظو کې وفرمایل چې ګوره عمر، زه د خدای رسول یم او زه د خدای منشانه خبر یم او د هغه خلاف زه نشم تللی، هغه زما مددګار دی، یعنې خدای زما مددګار دی. خو د حضرت عمر د طبیعت چې کوم تلاطم و هغه هره لحظه زیاتېدو. هغوی دا وی چې آیا تاسو موږ ته دا نو فرمایلی چې موږ به د بیت الله طواف کوو؟ هغوی چې ما دا ضرور ویلی وو، خو آیا ما دا ویلی وو چې دا طواف به هم د ضرور سخت کار وي؟ حضرت عمر وی چې نه، داسې خو نه ویلی. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې ښه بیا انتظار وکړه، ته به انشاءالله مکې کې ضرور داخله یې او د کعبې طواف به کوې. خو د هغه جوش په حال کې د حضرت عمر تسلي ونه شوه او چونکې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم یو خاص روب و، نو ځکه حضرت عمر د هغه ځای نه لاړ او حضرت ابوبکر له لاړ او هغوی سره هم د دغه قسمه د جوش خبرې وکړې. حضرت ابوبکر هم هغوی له هغه قسمه جواب ورکړو، خو ورسره د نصیحت په رنګ کې دا مو فرمایل چې ګوره عمره، ځان سنبال ساته او د خدای د رسول رکاب باندې چې کوم ته لاس یې نو هغه سستېدو ته پرې نه دی، ځکه چې قسم مې دی په خدای چې دا تن چې چا په لاس کې موږ خپل لاس ورکړی دا په هر حال دا رښتونی دی. حضرت عمر وایي چې هغه وخت خپل جوش خو دا ټوله خبرې ما ویلې خو بیا وروستو پې سخت پښیمانه وم او د توبې په رنګ کې مې په دغه کمزورۍ اثر ختمولو لپاره ما ډېر نفلي عملونه کړي وو، یعنې صدقې مې کړې وې، روژې مې نیولې وې، نفلي لمونځونه مې کړي وو، غلامان مې آزاد کړي وو چې زما د دغې کمزورۍ دا ختم شي. یو تقریر حضرت خلیفة المسیح رابع د خپل د خلافت نه مخکې په جلسې کې یو تقریر کړی وو، د هغې یوه برخه به دلته چې دې سره تعلق لري دلته بیانوم. هغوی وایي چې په دې کې هېڅ شک نشته چې د درد او د تکلیف هغه چغه چې د سوال په طور د حضرت عمر د زړه نه راوتې وه هغه په نورو ډېرو سینو کې هم پټه وه او په دې کې هېڅ شک نشته چې د کومو جذباتو له حضرت عمر کم جذبات چې حضرت عمر په الفاظو کې بیان کړي وو هغه صرف د حضرت عمر جذبات نه وو بلکې د نورو وو او په سوونو سینې داسې وي چې دغه قسمه خیالاتو پکې هیجان پیدا کړی وو. خو حضرت عمر چې د هغې اظهار جرأت وکړو نو دا داسې یوه خطا وه چې بیا وروستو ټول عمر حضرت عمر په دې باندې پښیمانه وو. ډېرې روژې هغوی نیولې وې، ډېر عبادتونه هغوی کړي وو، ډېرې صدقې ورکړې وو، استغفار به یې کولو او سجدهګاهونه به یې لوندول، یعنې د پښیمانۍ چې کومه تنده وه هغه د هغوی نه سړېده. او د حدیبیې چې کوم اضطراب و هغه خو عرضي و چې ډېر زر د اسمان نه چې کوم نازل شوي رحمتونه وو هغې دا په طمانیت کې بدل کړی وو. خو هغه اضطراب چې دغه بې صبرۍ په سوال د حضرت عمر په زړه کې پیدا شوی و هغه یو دایمي اضطراب جوړ شو او هېچېرې بیا هغې نه لرې نه شو. همیشه هغوی به حسرت به دا وي چې کاشکې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه سوال نه وی کړی. وایي چې بار بار به ما په سوچ وایي چې زه بار بار په سوچ کوم چې کله چې هغوی وفات کېده حضرت عمر او په آخري ساګانو کې هغوی د لا علی ولا علیه ورد کولو نو چې خدایه زه تا نه د خپلو نیکو بدل نه غواړم، ته زما خطاونه معاف کړه او زه خپلو ټولو خطاونو نه زیاته چې یو خطا چې کم تصور کوم په خپلو ټولو خطاونو کې نو په ټولو خطاونو کې چې کم د یوې خطا تصور چې دغې په وجه هغوی کیدای شي چې بېچینه وو نو هغه به چې کوم هغوی نه د حدیبیې په میدان کې شوې وه. د صلحنامې د لیکلو دوران د صحابهو د بېچینۍ او د زړه د ماتېدو چې کوم حالت وو
نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د زړه د کیفیت راز د هغې چې کوم آسماني آقا او ډېره زیاته مینه کوونکې رفیق اعلی د هغه نه بغیر بل څوک دی نه و خبر او په دغو دریو ساده جملو کې چې کوم د حضرت عمر په جواب کې د هغوی د خولې نه راوتې وې هغوی د غور کوونکو لپاره ډېر څه فرمایلي وو د حدیبیې د صلح په موقع د مسلمانانو د قریشو ترمنځ چې کومه معاهده شوې وه نو په هغې باندې حضرت عمر هم دستخط کړي وو دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې دغه معاهدې 2 نقلونه تیار کړي شوي وو د ګواهانو په طور د دواړو ډلو ګڼ شمېر معززینو په دې باندې دستخطونه کړي د مسلمانانو له طرفه چې چا دستخط کړو په هغې کې حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان عبدالرحمن بن عوف او سعد بن ابي وقاص او ابو عبیده شاملو د معاهدې د تکمیل نه پس سهیل بن عمرو د معاهدې یو نقل واخیستو د مکې طرف ته واپس لاړو او بل نقل د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وو او د حدیبیې د صلح نه په واپسۍ باره کې د دې باره کې سیرت خاتم النبیین کې لیکل شوي چې د قربانۍ وغیره نه چې فارغ شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې طرف ته د واپسۍ حکم ورکو او ها وخت هغوی ته په حدیبیې کې کم زیات 10 ورځې شوې او چې کله هغوی د واپسۍ په سفر کې د اصفهان سره جوخت الغمیم علاقې ته ورسېده نو اصفهان د مکې نه 103 کیلومتره په فاصله یو ځای دی او د الغمیم د اصفهان نه 8 میلو په فاصله یوه وادي ده او دا د شپې وخت نو دوی بیا اعلان وکړو او ټول صحابه راغونډ کړه هغوی ورته وفرمیل چې نن په ما باندې یو صورت نازل شوی دی چې هغه ماته د دنیا د ټولو څیزونو نه زیات ګران دی هغه دا دی د سوره فتح باره کې چې ان فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا او بیا حضور فرمایي د سوره فتح آیتونه دي دویم نه واخله تر څلورمه آیت پورې بیا همدغه شان دی چې کوم آخري بیا اتیشتم آیت دی نو پای کې خدای پاک فرمایي چې لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون یعنی یہ رسوله مونږ تعالی یو عظیم الشان فتح ورکا دې لپاره چې مونږ تعالی لپاره د یو داسې دور آغاز وکړو چې پکې ستا ټول مخکینی او پخوانی ټولو کمزورو باندې د مغفرت پرده واچولی شي او د خدای د خپل نعمت په تا کامل کړي او تعالی لپاره د کامیابۍ چې کومې سیده لارې دي هغه د کلاوي کې پرانیزي او ضرور به خدای پاک ستا زبردست نصرت فرمایي او رښتیا دا دي چې خدای پاک د خپل رسول هغه خو پوره کو چې کوم هغه خپل رسول د ښودلی و ځکه چې تاسو به انشاءالله ضرور د امن په حال کې مسجد حرام کې داخلیږئ او قربانۍ به د خدای په لاره کې وړاندې کوئ او د خپل د سر ویښته به خرئ او تاسو باندې تاسو هیڅ ویره به په تاسو نه وي یعنې که تاسو سخت کال مکې کې داخل شوي وئ نو دا داخله به په امن نه وه ځکه چې بلکې دا به د جنګ او د خونریزۍ داخله وه خو خدای پاک په خوب کې د امن داخله ښودلی وه نو ځکه خدای پاک دې کال د معاهدې په نتیجه کې د امن صورت پیدا کړو او اوس به ډېر زر تاسو به د خدای پاک د ښودلی شوي د خوب مطابق د امن په حال کې په مسجد حرام کې داخل شئ نو بیا هم داسې شوی وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا آیتونه صحابهو ته واورول نو چونکې ځینې صحابهو په زړه کې لا تر اوسه د حدیبیې د صلح تلخي باقي وه نو هغوی حیران وو چې موږ په ظاهره ناکامه واپس را روان یو او خدای پاک موږ له د فتح مبارکې راکوي لګیا دی حالانکې ځینې جلبازه صحابهو دغه قسم الفاظ هم ویلي وو چې آیا دا فتح ده چې موږ د بیت الله طواف نه محرومه واپس روان یو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبر ورسېده نو هغوی ډېر د خفګان اظهار وفرمایلو یو مختصر شان تقریر هغوی په جوش کې هغه ټایم فرمایلی وو
یو مختصر تقریر هغوی په جوش ډېر په جوش کې فرمایلی وو چې دا بیخي بېهوده اعتراض دی ځکه چې که غور وکړی شي نو واقعي د حدیبیې صلح موږ لپاره یوه ډېره لویه درنه فتح ده قریش زموږ خلاف په د جنگ میدان کې ورکوز شوي وي او په خپله هغوی د جنگ پرېښودو او د امن معاهده هغوی وکړو بل کال را روان کال کې هغې موږ لپاره د مکې دروازې د پرانیستو لوز کړی دی او موږ د امن او سلامتۍ سره د مکې د خلکو د فتنه انګیزو نه محفوظه او د آینده فتوحاتو خوشبوی مونږ محسوسو واپس روان یو دا یقینا یو عظیم الشانه فتح ده نو تاسو د هغه نظریې هېرې کې چې همدا قریش د احد او د احزاب په جنگ کې څنګه ستاسو خلاف حملې کولې را روان وو او دا ځمکه د فراخۍ نه باوجود په تاسو تنګه شوې او ستاسو سترګې لکه د کاڼي جوړې شوې وي ستاسو یعنې د حیرانتیا نه او ستاسو زړونه د سینې نه بهر را روانو خو همدا قریش دي چې نن تاسو سره د امن معاهده کوي لګیا دي نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله موږ پوه شو کوم ځای پورې چې ستاسو نظر رسي تر هغه ځای پورې زموږ نظر نه رسي اوس موږ واقعي پوه شو چې دا معاهده موږ لپاره یو ډېره لویه فتح ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه تقریر نه مخکې حضرت عمر هم ډېر په غوسه کې هغوی په خپله دا بیانوي چې د حدیبیې نه په واپسۍ چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې په وخت کې سفر کولو نه هغه هغوی خدمت کې حاضر شوم هغوی ته مې څه عرض کول غوښته خو هغوی خاموشه وو او ما درې ځل خبرې وکړې خو هغوی بیا هم خاموشه وو او د هغوی په دغه خاموشۍ زه په ډېر غم کې وم او په خپل نفس کې ما دا وی چې ته خو تباه شوې او درې ځله هغوی رسول الله سره خبره کولو کوشش کړی خو رسول الله ورسره خبره نه وه کړې نو زه د مسلمانانو هغه جمعیت کې د ټولو نه مخکې راووتم او په دې غم کې ناکلاره وم چې څه خبره ده او زه وېرېدم چې چېرته زما باره کې څه د قرآن آیت نازل نه شي نو په دې کې یو تن ما ته آواز وکړو چې عمر بن خطاب رسول الله ته یادوي ما وی چې ضرور زما باره کې د قرآن آیت نازل شي نو زه ډېر وېرېدلې زر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او سلام مې ورته وکړو د هغوی سره جفت کېناستم نو هغوی راته وفرمیل چې دا وخت په ما باندې داسې یو صورت نازل شوی دی چې زه ماته د دنیا د ټولو څیزونو نه زیات ګران دی او بیا هغوی د سورة فتح آیتونه تلاوت کړ او حضرت عمر عرض کړي چې یا رسول الله آیا دا صلح واقعي د اسلام فتح ده نو هغوی وفرمیل چې او دا یقینا زموږ فتح ده نو په دې حضرت عمر ته تسلي وشو هغوی خاموشه شو او دې نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته واپس تشریف وروړو حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د حدیبیې د صلح په موقع رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مشرکانو سره صلح کړو په دې د صحابه د نن دونه بېچیني پیدا شوه چې حضرت عمر په شان تند رسول کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو هغوی دا وویل چې یا رسول الله آیا خدای پاک تاسو سره لوز نه دی کړی چې موږ به د کعبې طواف کوو یا د اسلام لپاره غلبه نه ده مقدره نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ولې نه نو حضرت عمر وویل چې بیا ولې موږ داسې صلح کوو لګیا یو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې بېشکه خدای پاک لوز کړی و خو موږ به طواف کوو خدای نه ویلي چې دې کال به کوو حضور فرمایي چې دا ذکر لا روان دی انشاءالله د حضرت عمر ذکر به آینده هم رواني دا وخت به یو څو مرحومینو به ذکر وکړم چې جنازې به وسکو او دې کې ډومبی ذکر د مکرم ملک محمد یوسف سلیم صاحب چې انچارج د زودنویسۍ شعبې د شپږ اتیا کالو په عمر کې دوی وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون دي په خپل خاندان کې یوازې احمدي و په کال 1952 کې هغوی احمدیت قبول کړی و د دوی مشري ورور دوی ته په ریلوې کې نوکري دې لپاره ترلاسه کړی و هغه وخت چیف انجینیر و میر حمید الله صاحب هغې احمدي و الفضل بل ته ورتلو نو میر حمید الله صاحب دې ته تبلیغ هم کولو او دوی الفضل لوستو احمدي شوي وو بهرحال چې کله د دې د کور خلک خبر شو نو هغوی دې ډېر ویرولي وو ډېرې دړکې ورکړې وې چې احمدیت پرېږده خو دې خپل کور پرېښودو خو احمدیت یې پرې نه ښودو اخر چې د دې خطره دې دپاره ډېره زیاته شوه دا کور یې داسې پرېښی و چې د دې مور دې ته یو ځل وی چې د شپې خپلو زامنو ته زامن یې پټ کړي وو خپل د زامنو نه دوی پټ کړي وو دوی ته یې ویلي وو چې دلته ځه او بیا چېرته را نه شي ستا ژوند ته خطره ده او دوی پنجاب یونیورسټۍ لاهور نه په اسلامیات کې ایم اے کړی او بیا په کال 1958 کې دوی په جامعه احمدیه کې داخله اخیسته کال 1963
درې شپېتم کې جامع نه چې فارغ شو نو ملک سیف الرحمن صاحب سره مفتي سلسله وو د افتاء په دفتر کې د دې تقرر شوی و او بیا کال 1900 شپېتم کې د دې تبادله د زود نویسه شعبې ته شوی چې کله مولانا محمد یعقوب طاهر صاحب د یو زود نویسه چې انچارج دغه وفات شوی او بیا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث د دې په ځای دی مقرر کړی وو ځان سره د زود نویسه په شعبه کې کال 1915 پورې دوی انچارج وو د دغه شعبې او په دغه دفتر کې د دې په ذمه د خلیفۃ المسیح د خطباتو د خطاباتو د پروګرامونو ریپورتونو چې کوم د درجات وي دغه ریپورتونه وغیرہ تیارولو کار وو د دې په ذمه په کال 1908 اویایم کې د کسر صلیب چې کوم کانفرنس شو په لندن کې حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم الله تعالی هغه کې شرکت کړي و نو پای کې دی هم حضور سره وو او ریپورت تیار کړي وو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم الله تعالی سره د سوانح فضل عمر په تیاری کې هم دوی ډېر معاونت کړي او حضرت خلیفۃ المسیح رابع د ډېر په حسن رنګ کې ذکر کړي دی حضرت خلیفۃ المسیح رابع په کال 1903 کې د استرالیا فجی او د سنگاپور دوره کړې و نو ملک یوسف سلیم صاحب هغوی سره وو د هجرت نه پس د خطبو چې د اډیو کیسټونو کاپي د تیارولو کارو نه هم ډېر ښه کړی و په خپل به دوی فیصله آباد تله یو ځای ته ځکه چې احتیاط وکولو نو چې کور ته به دوی تلو د اډیو کیسټونو به دوی تیارول بیا به واپس دی وروړه دوی د سلسلې مربیم پاتې شوي دي څو کالو پورې په فیلډ کې او طاهر فاونډیشن کې هم د خطبات طاهر باندې د کار کولو توفیق دوی ته ملاو شوی دی پرایویټ سیکریټري کې د شورا د کاروای لیکلو توفیق دوی ته ملاو شوی بهرحال د ریټایرمنټ نه پس به دوی بیا ری امپلوی کېده نو د بیمارۍ په وجه بیا دوی په کال 2014 کې رخصت اخیسته د دوی دوه ودونه شوي وو د وړومبي واده نه د دوی یوه لور وه او بیا د دوی اهلي وفات شو نو بیا دوی دویم واده کړی و چې په تېنه 2 زامن او 3 لوڼې دي د دوی لور قدسیه محمود سردار وایي چې زمونږ پلار د خدای پاک سره زمونږ تعلق تړون جوړ کړی و او موږ ته به دوی ډېر تلقین کولو د دی او د مونځونو به دوی په سختۍ پابندي کوله او ناوخته به چې موږ مونځ کولو نو خفه کېده به په تهجد کې به دوی ډېر ژړل د قرآن یوه سپاره به دوی روزانه ویل او په بیمارۍ کې به هم عمده به دوی تپوس کول چې د مونځ وخت شوی ده که نه ډېر فکر هغوی ته د مونځ د خلافت سره مینه او اطاعت هغوی مونږ کې ډېر زیات پیدا کړی وو خلافت سره ډېره زیاته مینه وه د هغوی ودا وي چې د خلافت په اطاعت کې ټول برکتونه دي دا به هغوی ویلی او د احمدیت لپاره هغوی ډېر مشکلات زغملی وو اسسټنټ پرایویټ سیکریټري دی رشید طیب صاحب هغوی وایي چې د دریم خلافت په زمانه کې خلافت ثالثه په زمانه کې مرزا سلیم صاحب د زود نویسۍ شعبې ته راغلي وو په دغه شعبه کې ډېرې مودې پورې د خدمت دوی ته توفیق ملاو شوی دی او تقریرونه وغیره به دوی لیکل او جماعتي اخبار الفضل لپاره به هم دوی ریپورټونه تیارول ډېرې په ذمهوارۍ او په منظمه او په اعلی طریقه به دوی کار کولو ادبي معیار به هم د دوی ډېر اعلی وو او لکه څنګه چې ما وویل خلیفۃ المسیح ثالث او د خلیفۃ المسیح رابع سره دوی ته په بیروني قافلو کې هم افریقا او یورپ ته د موقع ملاوه شوې ده ډېرې باریک بینۍ سره به دوی خپل کار کولو یو لفظ به دوی په غور په فکر او په احتیاط لیکلو او دعا به هم کولو چې چېرته د اصل مفهوم نه څه فرق پاتې نه شي او چې کله کال 2014 کې دوی ریټایرمنټ واخیستو نو علم چې د شورا کم ریپورټ چې تیاری وه نو څه ګرانه به چې پېښېده نو د پرایویټ سیکریټري په دفتر کې به دوی راوبللی شو دوی به فوراً راغله او همیشه به د دغه خبرې اظهار دوی کولی چې زه ځان دپاره سعادت ګڼم حضور فرمایي زما دماغ کې هم همیشه د دې په باره کې دا تصور ده چې یو پرسکونه شخصیت چې په خپل کار کې به مصروفه وو او هغوی د وقف حق هم پوره کړی دی په خاموشۍ به دوی ټول کارونه کول هېڅ مطالبه د دوی نه وه ډېرې په سادګۍ به اوسېده خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې اولاد ته هم د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي دویم ذکر دی د مکرم شعیب احمد صاحب چې وقف زندگی وو چې د بشیر احمد صاحب کالا افغانه د درویش مرحوم زوی وو د قادیان
50 کالو په عمر کې دی وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. په کال 1982 کې د سلسلې ملازمت خپل کړی وو. د صدر انجمن احمدیه په مختلفو ادارو کې دوی د کارکونکو او د افسر او د ناظر په تور باندې خدمتونه کړي دي. د دفتر اولیا انچارج او د جلسه سالانه احمدیه او ناظر بیت المال خرج، ناظم وقف جدید مال، افسر جلسه سالانه، صدر خدام الاحمدیه د هندوستان په تور باندې د خدمت توفیق ملو شوی دی. د دوی د خدمت موده 33 کالونه زیاته ده او دوی هم د عبادت طرف ته دوی ډېره توجه وه. د تهجد لمونځ او د نفلونو ادایګي به دوی ډېره باقاعدګۍ سره کوله. د خلافت اطاعت معیار هم د دوی ډېر اعلی و. همیشه به دا وي چې کوم هدایت هم راشي په فوري طور باندې هغې باندې عمل ضروري دی، په فوري طور باندې تعمیل کوي. د قرآن جوور علم لرلو، د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د سلسلې د خلفاو کتابونو مطالعه به دوی کوله. دیني معلومات ډېر وسیع وو. په هر موضوع باندې د تقریر دی هنر لرلو. ډېر خوش اخلاقه او ملنساره انسان و. د هرې طبقې خلکو سره به دوی مینه کوله. اجتمندو او د تحتانه به دوی پوره خیال ساتلو. په قادیان کې هر تن د دوی ډېر زیات تعریف کوي لګیا دی. ډېره لویه حوصله به دوی لرله او شکرګزاره به مو دوی موسی وو. په غم ځپلو کې د اهلیې نه علاوه 2 زامن د دوی شامل دي. جلال الدین صاحب نیر صدر انجمن احمدیه قادیان دوی زوم و د هغوی، او رفیق بیگ صاحب ناظر بیت المال احمد قادیان لیکي چې دوی سره 13 کاله د مجلس خدام الاحمدیه هندوستان او دفتر جلسه سالانه قادیان کې د خدمت موقع ملاوه شوې ده. هغوی په خپله عملي نمونه به خدمت کوونکي د ځان سره روان کړي وو او د جلسه سالانه په ورځو کې به د شپې 3-4 بجو پورې به دوی په دفتر کې به وو او د قیامګاهونو جایزه به دوی اخیسته. چېرته هم چې کمې زیاتې ښکاره شو نو فوراً به د هغې سمون دوی کولو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د میلمنو خیال به لکه څنګه د خیال ساتلو حق دی د دې به دوی همیشه تلقین کولو. او هر کارکوونکي چې چېرته کارکوونکي نه به څه زیاتي وشو نو په خپله به دوی میلمنه معافي غوښته، معذرت به کولو. د دوی اوښې لیکلي دي چې دوی به دا وایي چې ما په دنیا کې هېڅ چېرې چا سره دښمني نه ده کړې. د وکالت مال تحریک جدید یو انسپکټر لیکي چې دوی د صوبجاتو د 15 ورځو یوه اوږده دوره وه د هندوستان د کیرالا تامل ناډو. نو دغه دوران که زه بیمار شم نو زما تیمارداري ما هغوی داسې کړې وه لکه چې مور پلار د چا کوي. خدای پاک د مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې ماشومانو له او د دې اهلیې ته د صبر او سکون ورکړي او د دوی د نیکۍ جاري ساتلو توفیق دې ورکړي. بل ذکر دی د مکرم مقصود احمد صاحب بټي د سلسلې مبلغو د قادیان کې او دوی په 13 مئی د 52 کال عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. دوی د جماعت احمدیه چارکور چې د راجوړي ضلع د جموں کشمیر صوبې سره به دوی تعلق لرلو. د دې د خدمت موده د دې د خدمت موده 13 کالو باندې مشتمله ده او دوی د لکھنؤ زون امیر وو. تقریبا 1 کال پورې دوی د سرینګر مبلغ انچارج په تور باندې هم خدمت کړی دی. د 2019 نه تر وفاته پورې په مکمل طور دوی مرکزي قاضي کل وقتي دوی د قاضي په تور باندې د خدمت توفیق دوی ترلاسه کړی او په قضا کې ډېرې په مساعده به دوی کار کولو په اخلاص او په ډېرو مقدمو فیصلې دوی کړي دي او خپل ذمه چې دوی ته به چې کم کار وو د هغې به دوی ډېر فکر کولو. او بیماره مو چې کله هسپتال کې وو کرونا دوی ته شوی وه نو په هسپتال کې به هم دوی ته د کارونو فکر و. ډېر ملنساره خوشمزاجه بادر معامله فهم او مستعد واقف زندگی وو. موسم وو. په غم ځپلو کې مور او د 3 وروڼو نه علاوه اهلیه او 3 لوڼه شامل دي. خدای پاک د دې سره د مغفرت سلوک وفرمایي او دوی لوڼو ته د دې د لوڼو د حفاظت وفرمایي او د دې د نیکۍ جاري ساتلو د ورله توفیق ورکړي. بله جنازه ده ذکر دی د جاوید اقبال صاحب د فیصل آباد چې د 16 کال عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د دوی زوی طلحه جاوید لیکي چې دوی په خاندان کې د احمدیت د دې د غور نیکه بابا چکیره په ذریعه چې نامه د دې د پیشې چې چکیا جوړولو
د ژرندې جوړولو او د هغې د مرمت په وجه مشهور وو د هغوی نامه. او دوی به کوڅو کې اوازونه لګول، خپل کار به یې کول. او دغه دوران هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام شعرونه په اوچت اواز ویلې چې د تبلیغ لارې د پرانیستلی شي. او د خدای پاک د فضل دی د باقاعده منځونه به دوی کول، تهجد ګزاره وو. او کور والاو ته هم دوی سره د جمعې د منځونو تلقین کولو، او په کور کې د جمعې د منځ اهتمام به وو. او د قرآن تلاوت به دوی باقاعدګۍ سره کولو، ترجمه به هم ویله. د خطبې اورېدو خصوصي اهتمام و د دوی په کور کې. ټول کور والا به ناست وو او خطبه به اورېده هم ټي باندې. د دین د خدمت د دوی د جنون تر حده شوق و. کال 1984 چې کوم حالاتو د هغې نه پس ته د اډیو کیسټونو په ذریعه به د وخت خلیفه خطبه رسېده خلکو ته، د جومات خلکو ته. نو دوی به کیسټونه په تیلې کې اچولي وو، په سایکل باندې به کلو کې ګرځېده، هلته به یې رسولو. چې کله هم ټي شروع شو نو په خپل کور کې ډش لګولې وو او خلک به راوخته هغوی ته به یې اوروله خطبه. د دوی په غم ځپلو کې د مور او د اهلي عبدالباسط نه علاوه 2 زامن شامل دي او یوه لور. خدای پاک د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بل ذکر دی د مکرمې مدیحه نواز صاحبې چې اهلیه وه د نواز احمد صاحب مربي سلسله غانا، چې په 14 اپریل د 36 کال عمر کې وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. دا هم غانا کې وه، هملته دوی وفات شوي دي. مربي صاحب لیکي چې د دې خاوند چې دوی د واده چې کوم 14 کاله وو، نو اکثر دوی لیدلي وو چې بې شمېره خوبه دوی لرلې. ډېره حوصله منده وه، صبرناکه وه، همدرده وه، د ایثار د جذبې نه ډکه وه، بهترینه مور وه او باوفا ښځه وه. په غانا کې به چېرته به چې دوی ته موقع میلاوېده نو د ماشومانو کلاسونه به دوی اخیسته. خپل ماشومان به دوی ځان سره کینولي وو، قرآن به ورته ښودلو. او چې کوم د اسخرانې چې کوم خپلوان وو نو هغوی سره به هم ښه سلوک کولو. د چا د سختو خبرو به څه جواب نه ورکولو بلکې برداشت کولو به، او ماته به هم د برداشت ویل او د دعا تلقین به کولو. د ماشومانو د تربیت په معامله کې د وړو خبرو خیال به دوی ساتلو. او د خلافت سره د وابستګۍ لپاره به اکثر ماشومانو سره د خلافت د برکاتو ذکر کولو. او یوه غریب پروره او نیکه ښځه وه. په غم ځپلو کې د خاوند نه علاوه 3 ماشومان، فرات صفي د 14 کالو، فیضیه عمر د 2 کالو، زاره عمر د 1 کال، دا شامل دي ماشومان. ټول ماشومان ماشاءالله وقفنو کې شامل دي. خدای پاک دې د دوی دعاګانې د دوی د ماشومانو په حق دې قبولې کړي او د دوی درجې دې اوچتې کړي او مغفرت او د رحم سلوک دې ورسره وفرمایي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.